دا وخت چې د پاکستان نه زموږ سره ډي اس پي سرکل احسان الله خان موجود دی. ډي اس پي صاحب دا وخت په دوحه قطر کې د جمعې ورځ دا ګیدرینګ ارنج شوی دی د سواد د ټوریزم په حواله او اوورال صورتحال په حواله باندې خپل خیالات را سره لږ شریک کړئ. السلام علیکم. فیل باچا خان، زه ستاسو او ستاسو د ټیم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو په قطر کې هم د سوات یعنې ټوریزم چې هغه پروموټ کوئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده یعنې سوات چې دی دا د ځمکې په مخ د جنت یو ټوکړه ده چې دې ته مشرقي سویټزرلینډ ورته هم ویلی شي. دا د خپل ښایست، د حسن، د ځنګلاتو، د سیندونو، خوړونو، ابشارونو چې یو مجموعه ده. د دې نه علاوه دا یو تاریخ هم لري، تقریبا د 500 کالو تاریخ لري. تیر حکومت کې په انټرنس پوینټ چې دی د سوات په هغې باندې باب سوات نومې ښایسته ځای جوړ شوی دی چې په هغې باندې یو ښایسته الفاظ لیکلي شوي دي چې د بالخصوص د میلمنو دپاره چې یعنې سوات ته په خیر راغلی. او په دغې پوینټ باندې په دغې باب سوات باندې زموږ د سیول انتظامیې د پولیس ډپارټمنټ د طرف نه یعنې موږ ټورست فیسیلیټیشن سینټر هم جوړ کړي دي چې په هغې کې باقاعده زموږ پولیس موجود دي، د هغوی هغه فیسیلیټیټ کوي، هغې ته موږ هغه پمپلینټس ورکوو. د سوات کې چې څومره سیلګارۍ چې کوم ځایونه دي د هغې هغه پوینټیشن ورته موږ ورکوو، هغه پمپلینټس ورته موږ ورکوو. د دې نه علاوه موږ ورته ښه ښایسته یخې اوبه ورکوو، شربتونه ورکوو او موږ د هغې ډېر زیات عزت کوو. او دا داسې یو پوینټ دی چې دې سره خواته د شموزو پل دی چې دا هم ډېر ښکلی، یو ډېر زیات یو ښایست لري، یو تاریخ دی بس. او لاندې دی یو ښایسته د سوات بهترین سیند بهیږي چې په چپو چپو او د شنو شنو اوبو یعنې او د شورونو د شور نه ډک سیند دی. او دغه رنګ د دې سره د بازیره پوینټ چې دا یو آثار قدیمه ده او تقریبا 5000 سال یعنې مخکې د تاریخ لري. او لکه تاسو ته څنګه چې پته ده د تیرو ورځو کې تقریبا د 2 ممالکو هغه امبیسډرز راغلي وو، هغه تاریخ چې دی هغه ډېر زیات انجوی کړی و. او د بازیرې نه علاوه هغې بیا هغه ملوک درې ته لاړو، شنکردار ته لاړو، د هغې هغه استوپاګانې هم وکتې. د هغو خلکو هغه کلچر چې کم از کم یعنې قبل 2000 قبل مسیح کم تاریخ دی هغې هم سټډي کو. د دې نه چې بیا واپس رالو دیو هلته کې د غالګي پر غر باندې چې کوم د بود دغه سټیچوټ دی هغې هم وکتو. بیا د سوات خلک هم یعنې سټډي کړو چې هغه ډېر یعنې ساده لوښ خلک دی، ډېر یو عزت ورکوونکي خلک دی، ډېر قدرمن خلک دی او ډېر خوش اخلاقه دي او مخلصه دي، دیانتداره خلک دي، منافقت پکې نشته دی. دا خلکو سره هم ډېر زیات یو مینه، یو خپل هغه همدردي وساتله. او څرنګه چې ستاسو بالخصوص فیل باچا خان ستاسو ټیم چې دی هغه هم د سوات په ټوریزم په پروموشن کې ډېر زیات خپل کردار لري. نو داسې ده چې زه په قطر کې مقیم چې زموږ کوم پښتانه وروڼه دي بالخصوص اسرار خان چې دی هغه د ټوډے فیشن سینټر سی او چې دی هغه ته موږ دا بلنه ورکوو چې تاسو ټایم میلاو شي چې هغه تاسو کم از کم سوات ووینئ، د سوات تاریخ ووینئ، سوات د زرګونو کالو تاریخ ووینئ، د سوات هغه ځنګلات ووینئ چې قدرتي ابشارونه ووینئ. یعنې هغه بلند و بالا غرونه چې دي یعنې چې پهاړ کې هم د ګرمۍ په موسم کې هم تقریبا یعنې د واورو ډک پراته وي چې هغه تاسو انجوی کوئ. او د دې د ټوریزم چې دی دا تاسو نور په بهر ملکونو کې نور هم پروموټ کوي. نو تاسو ته موږ د دې خبرې بلنه درکوو، موږ تاسو ته یعنې هرکلی وایو چې تاسو راشئ او د سوات ووینئ چې دا څنګه یو تاریخ لري او څنګه حسن لري او د سوات خلک سټډي کوي چې دا خلک څنګه خلک دی. نو زموږ د سوات ډېر زیات عزتمن او قدرمن خلک دی او یقین وکړه چې موږ به خپل د یعنې په قطر کې مقیم د خپلو پښتنو وروڼو به موږ ډېر زیات عزت کوو، موږ به له ډېر قدر وکړو که هغه چېرته دلته کې راغلل. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ما له هم په دې خپل پروګرام کې سره کړه. خوشحاله اوسئ او تل اباد اوسئ. مهرباني.